پښتنو کې پښتنواله یو ضابطه حیات ورته ویلی سي. مورخین دعوه کوي چې د پښتون افغان ارکیولوژیکل تاریخ 15,000 کاله دی. ننګ، غیرت، پت، پښتو او پښتونواله څه شیان دي؟ دا هغه ټولنیز کوډز دي چې د پښتنو له یو بل سره د ژوند ترتیب واضح کوي. نن موږ د پښتو اکیډمۍ له ادیبانو، شاعرانو او د پښتو اکیډمۍ غړو څخه پوښتنه کوو چې د پښتو هغه ټولنیز اقدار کوم دي چې په هغه باندې د پښتنو ټولنه ولاړه ده. د پښتنو له یو بل سره روابط او د پښتنو له یو بل سره پریکړې پر کومو بنیادونو باندې؟ پښتنو کې پښتنواله یو ضابطه حیات ورته ویلی سي. په دې کې د ډېرو زمانو ډېره لرغوني په دې کې د انسان د پښتنو یو قسم غیر تحریري ضابطه ده، ښېګړي دي. په هغه کې ډېر داسې شیان دي، داسې اقدار دي چې په نورو قومو کې نشته، لیکن په پښتنو کې شته، په پښتو کې شته. نو پښتو یو داسې شی ده چې صرف ژبه نه ده، بلکې پښتو یو عمل دی، یو رویه ده. نو موږ دنیا ته وایو چې موږ پښتانه یو، پښتو کوو. بل د دنیا په یوه ژبه کې دا نشته چې پښتو وکړي. موږ پښتانه یو، پښتو کوو. او پښتو هغه ښه د انسانیت دپاره یو د ښېګړې یو ښه جذبه رویه ده، یو قرارداد دی، یو اقرار دی، یو سوګند دی چې پښتانه یو د بل سره کوي. توریالی زموږ په پښتني کلتور کې یا په پښتني ثقافت کې و توریالي ته د میړني په سترګه کتل کېږي. یعنې دغه معنا د میړنی هغه سړی چې له تا سره پر یو موضوع باندې، له تا سره پر یو کار باندې کول وکړي، واده وکړي، هغه سر ته ورسي او هغه د مطلب سر په قرباني باندې د هر څه په قرباني باندې سر ته ورسي، هغه ته موږ توریالی یایي، هغه د معنا توریالیتوب. مېلمستیا یا مېلمه پالنه چې د هغه د پښتنو په تاریخ کې، د پښتنو په روایاتو کې، د پښتنو په ثقافت کې، د پښتنو په قدر او منزلت کې ډېر لوړ ځای لري. پښتون په خپله وږی پرېوځي، په خپله سپره ډوډۍ خوري، خو دی د مېلمه دپاره حتی المقدور چې څومره د ده وس کېږي، د یو پښتانه ته هغه خپل پوره وس ورګډوي. پښتون که په سارا په تاریخ کې موږ وګورو، په سارا او پر بیابان پرېوځي، خو دی کوشش کوي چې یوه مېلمه ته یو ښه تلتک، یو ښه شلټر یا یو ښه چت ورکړي او دغه ژغورنه وکړي. دا د ده دپاره یو اخلاقي او پښتني ذمهواري چې ده هغه دی محسوسوي چې که دا زه نه کوم نو زه ګر سره د پښتونوالي چې کوم هغه چوکاټ دی له هغه څخه وځم. اشر چې دی هغه چې دی مثال پخوا خو بیخي ډېر عام و دا شی، اوس بیخي کم دی. اوس هر څوک خپل کار په خپله کوي. پخوا چې اوس زما یادي، یعنې فرض کړئ یو چا به لو کول، غنم به ربل، نو بیا به یې اشر کړی و، د کلي ځوانان له کوره دوه درې دا به یې راټول کړي وو، دوی به راتله، بیا به له دا یو سړي سره مرسته کوله، همت به کول، نو هغه به کار هم وسو، هغه به په وسه هم سو، او د خلکو به هم حصه پکې وسو، هم به ثواب سو، هم به د هغه کار وسو. و دې ته اشر ویل کېږي په پښتو کې. دا تاریخ غټ تاریخ دی. دا ننواتې به زه یو کوچنی مثال تا ته درکړم چې یو چا سره ظلم وسي، یو هغه دغه اوس نه طاقت نشي راوړی چې زه له هغه مقابله وکړم یا څه وکړم، هغه د بل زورور له ورسي، هغه کور ته ورسي، هغه ته وایي زه تاله ننواتې راغلی یم چې دا له ما سره ډېر ظلم کوي، د دغه مخنیوی به ته کوې. بیا که د هغه څوک چې چاله ورغلی دي، د هغه ګر خاندان پر لاړ سي، په دې فخر کوي چې ما د یو مظلوم سره چې کوم مرسته وکړله او د ظالم مخنیوی ما وکړي. دا زموږ په پښتنو په روایتو کې یو لازمي جز دی. دا په هر چیرې چې پښتون وویني دا پکښې دي، که کلی دی، که ښار دی، که هر ځای دی، دا موږ یو لازمي جز دی د پښتو په روایاتو کې. وفا مطلب ډېر ښکاره لفظ دی. په پښتون کلچر کې یا په پښتون کلتور کې وفا ته په داسې نظر باندې کتل کېږي چې پښتون پر هره مسله باندې چې هغه پای ته ونه رسي، تر هغو پر هغه باندې ولاړ دي. لکه ملګرو چې دلته په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې وکړلې، نو وفا چې ده پښتانه هر وخت له خپل همسایه سره، له خپل کلیوال سره، له خپل کلي سره، له خپل دریا سره، له خپل هیواد سره یا د ورسره څنګ باندې چې همسایه وي د هغو سره هر وخت د وفا پر بنیاد باندې ژوند تېر کړی. لفظ دی پرګوړ، دا د پښتانه په کړه وړه کې د ده د ژوند په کړه وړه کې د ده په ایم روایاتو کې هغه جز دی چې په کلیوالي ژوند کې
یا په شاوخوا کلو کې چې یو کلی له بل کلي د خپلې چراګاه ژغورنه کوي یا دا کلی د خپلې مالدارۍ دپاره د یوه موسمه د تر بله موسمه د کال په دې 12 میاشتې کې دی پر کومو مځکو ته مال بدلوي بیا کومې مځکې بچت کوي د پرګور مطلب دا دی چې د وښو د مځکې ژغورنه پرګور و دې ته ورکاږي چې پابندي به کوي چې د ګرد کلي په شراکت په سلا به معنا دغه میاشتې تاسو د غره یا د هوارې به دغه خواته مالداري پیاست دغه خوا دا سیمه به پرېږدئ چې واښه کموالی وکړي بیا زمۍ را روان دي بیا له موږ سره واښه کماشي په پرګور کې یو واښه نه دي د درختې وال هم دي د بل شي د شنو بې طریقې شکول هم دي دا سپمولو دپاره دا تورې کار سوی دی چې واښه سپمول د کال په 12 میاشتې کې له دوبي ځا تر ژمي پورې ته واښه څنګه سپموي په دې کې فایدې لوی ده د پرګور خو موږ ساده لفظ راخستی دی په دې کې چې په څرمونې کم واښه د مځکې ترک راوځي مختلف وطن خو په زراو بوټي لري تازه واښه ته چې کم مال ورغی د هغه تر ګل نه پرېږدي هغه ختم شو په پرګور کې لو پیدا دا ده چې هغه که هر بوټی دی هغه د خپل فصل تر پورې د خپل زړی پوخ کړي هغه زړی که بیا مال وخوري کې بوده وخوري د ده په پچو د ده په سخیو کې د ده په لرسنو کې دا شی بیرته راوځي بیا وځي شنکاږي دغه پرګوړو پښتانه وطن ته یا زموږ په کلیوالي رواجو کې هغه پایدمن شی دی چې زموږ د دغه قدرتي بوټو به نسل نه ختمایي